کشمیر په موضوع باندې ډار صاحب د اوریدو ډېر خواهشي زمونږه او مطلب دا ډېر لوی تاریخ دی خو موږ ورته درخواست کړو چونکې مشران موجود دي چې تاسو مختصر الفاظ وکړئ د کشمیر مقدمه چې ده هغه دلته کې زمونږه چې کوم سامعین دي هغې مخې ته کېدی پروګرام مخکې بوځو زه د دې پروګرام خصوصي میلمه محترم عبدالواسع صاحب امیر جماعت اسلامی صوبه خیبر پختونخوا هغې ته گزارش کوم چې هغې راشي او تاسو ته مخاطب شي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. محترم جناب حاجی غلام علی صاحب سابق گورنر خیبر پختونخوا مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان، محترم جناب بحر اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور، اسٹیج ماندے ناس قائدین محترم کاشف اعظم صاحب، محترم حافظ حشمت صاحب، نور مشران او زما ډیرو عزتمندو، زه مختصر یو څو خبرې د کشمیر په حوالې سره ستاسو په وړاندې باندې کړم. 5 فروری د کشمیر ورځ په ټول ملک کې منځلې کیږي او د دې 5 فروری یوم یکجهتی کشمیر مطلب دا دی چې پاکستان قوم د کشمیر مسله په خپل ذهن کې، په خپل سوچ کې او په خپل کردار کې عملاً ژوندۍ ساتلې ده. د دې کشمیر د مسلې نه د پاکستان قوم رستو شوی نه دی. په دې وخت کې د مقبوضه کشمیر صورتحال هغه د دنیا یو غټ جیل دی. 9 لکه نه سیوا فوج په کشمیر کې موجود دی او د کشمیر د عوامو حیثیت هلته کې د جیلیانو دی. هلته د کشمیر عوام په خپله باندې په خپله مرضۍ باندې حرکت کول، پروګرام کول د دې نه محرومه دي. زه به تاسو ته یو مختصر واقع ووایم. تاسو کې که څوک نیلم ویلي ته تلي نو کرن یو ځای دی چې هلته کې دا د نیلم ډېر وړوکی دی او د اختر 3 یا 4 ورځ وه موږ هم تلي هغه طرف ته پاکستان او هندوستان حکومت نه ملاقات اجازت کړی. هغه طرف نه چې کوم خلک ناستو د ملاقات دپاره نو دا آر پار رشته دار وو، نو د هغې په سر باندې فوجان ولاړو، دې خوا د پولیس پایم نه و. دا خلک ناستو چې کله د ملاقات ټیم پوره شو هلته سیټیان ووالې شو، خلک روان شو او دا خلک بیا ناستو تر څو پورې چا پناه شوي نه نو دوی ورته کتل. د هغه موقع باندې ما ته اندازه ولګېده چې د آزاد قوم او د غلام قوم پوزیشن څه دی، حیثیت څه دی. هلته د فوج په موجودګۍ کې خلک ناست دي او ملاقات کوي، دې طرف تر پولیس پایم نشته. دا خلک آزاد دي، هغه خلک غلامان دي. نو عملاً د کشمیر حیثیت په دې وخت کې د جیل ګرځېدلی دی. 1989 نواله تر د اوسه پورې چې کومه دا دویمه د مزاحمت مرحله د کشمیر شروع شوې ده، نو د 1,20,000 نه سیوا هلته مجاهدین او مسلمانان د مقبوضه کشمیر شهیدان شوي دي او په دې موجوده وخت کې هم د 11,000 نه سیوا خلک هغه په جیلونو کې دی. د انډیا هغه قوانین چې بغیر د عدالت نه، بغیر د جرم نه، بغیر د عدالتي سزا نه، بغیر د وجه ښودلو نه د عالمي امنسټي چې کوم قوانین دي د هغې پامالي کول او خلک په جیلونو کې اچول، خلک په مختلف ټارچر سیلو کې اچول، خلکو له سزا ورکول. دا یو حیثیت ګرځېدلی دی او دا د مقبوضه کشمیر په دې وخت کې صورتحال دی. کم چې د 5 اگست 2019 خبره دار صاحب وکړه، د هغې نه پس د مقبوضه کشمیر ډیموګرافي او د آبادۍ تناسب د بدلولو دپاره هندوستان دا کار قصدن آمدن کړی دی چې د هندوستان د آئین کم آرټیکل 370 او آرټیکل 35A چې هغه د مقبوضه کشمیر خصوصي حیثیت و، هغه خصوصي حیثیت ختم شو. اوس هلته کې د هندوستان سړی ځمکه هم اخیستی شي، ډومیسایل هم جوړولی شي او دا د هندوستان هغه خوف دی، د کم خوف په وجه باندې چې هغې وایي که سبا
دلته کې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق خلق خپل رای استعمالي نو چې موږ دا د مقبوضه کشمیر د آبادی دا تناسب بدل کو دلته هندوان سیوا کو یا دلته کې هغه خلق راولو چې کوم د هندستان په حق کې دي او د مسلمانانو تعداد موږ کم کو دغه شانته کې زمونږ او د مقبوضه کشمیر په منځ کې چې کوم تعلق دی ګوره په هر سټیټ کې ځینې ایشوز داسي چې د هغه ایشوز نه دستبرداري خپل نظریه پرې ښودل دي خپل ځان په خپل باندې کمزوري کول دي دغه شان د پاکستان په سټیټ کې دا حیثیت د کشمیر دی د کشمیر موجوده مسله شروع شوی په هغه وخت کې چې کله د پاکستان او د هندستان په منځ کې تقسیم وشو نو د مقبوضه کشمیر د مسلې نه به موږ رستو کېږو نه که موږ یو سټپ د هغې نه رستو کېږو نو موږ د خپلو ډېرو نظریاتي خبرو نه به بیا په شا باندې ځو بیا به دا ملک یو ځای ساتل موږ ته ګران شي ګوره پاکستان کې یو قوم خو نه دی مختلف قومونه دي مختلفې ژبې دي خو زموږ په منځ کې یو قدر مشترک دی هغه قدر مشترک اسلام دی هغه لا اله الا الله محمد رسول الله ده او دا قدر مشترک زموږ د کشمیر سره هم دی یعنی د مقبوضه کشمیر سره هم زموږ دغه قدر مشترک دی چې موږ مسلمانان یو هغې مسلمانان دي نو چې کله یو سټیټ یو ملک په خپل نظریه باندې کمپرومایز کول شروع کی نو د هغې په وجه باندې سټیټ او هغه ملک په خپل باندې اټومیټیکلی د کمزورۍ طرف ته ځي زمونږ د کشمیر سره یو څو نسبتونه دي لومبی نسبت خو نظریه دی د په کومه نظریه چې پاکستان جوړ شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو دا نسبت دی زمونږ د کشمیر سره چې د هغې مسلمانان دي موږ مسلمانان دي د اسلام په نسبت باندې هغې د پاکستان سره یو ځای کېدل غواړي په هندوستان کې نور هم ډېر مسلمانان موجود دي خو څنګه چې ډار صاحب خبره وکړه د پاکستان د جنډې ډېرو کمو خلکو ته به معلومه چې د مقبوضه کشمیر مسلمانان د پاکستان د حکومت سره اختر او روژه کوي هغې د هندوستان د حکومت سره اختر او روژه نه کوي چې پاکستان کې اعلان وشي مقبوضه کشمیر کې هم اعلان کېږي د مقبوضه کشمیر چې څومره مسلمانان دي هغې د انډیا او د پاکستان د میچ په وخت کې هغې د پاکستان په حق کې د انډیا په حق کې نه نو دا د نظریې یووالی دی دا د فکر یووالی دی دا د عقیدې یووالی دی دا زمونږ د مقبوضه کشمیر سره او کشمیر د مسلمانانو سره موجود دی چې دا د ټولو نه مضبوط تړون دی دا د ټولو نه مضبوط تعلق دی دویم چې کوم څیز زمونږ د هغې سره دی نو هغه زمونږ جغرافیا ده چې د هغې ټول سیندونه د پاکستان طرف ته راځي هغه سیندونو په وجه باندې دلته ډیمونه دي دلته صنعتونه دي دلته بجلی او پاور پیدا کیږي او د هغه سیندونو په وجه باندې زمونږ د پنجاب او د سند دا څومره زرعي ځمکې تاسو ته ښکاري نو دا د هغه سیندونو په وجه کوم چې د کشمیر نه راغلي او پاکستان ته نو د هغه ځای سیندونه هم پاکستان ته راځي د هغه ځای د هواګانو رخ د پاکستان په طرف دی نو زمونږ د جغرافیې یو تعلق هم دی